د منی په موسم کې چې کله جوار دانی ونیسي نو ځای خلک ته ډاډ اچوي د جوارو تنکي وږي په اور کې وریتئ او ورسره غوزانم خوري. د سوات په بریکوټ کې ځای اوسیدونکو د تراړ غونډه جوړه کړې ده او پکې د موسیقۍ تړکم لګېدلې ده. د سوات په غریزو سیمو کې چې کله د جوارو فصل دانې ونسي او لا تنکي وي نو ځایي خلک یې په شریکه پخوي او خوراک ترې جوړوي چې ورته تراړ یا ډاډه ویلی شي. دغه رنګه د بریکوټ په نجیګرام کې هم ځایي اوسیدونکو د تراړ خوندور پروګرام تابع کړی چې پکې د موسیقۍ پروګرام هم جوړ شوی. یو مازدیګر هم دلته را جوړ کړو نو بس تا یعنی پروګرام روان دی، خلک خوندونه اخلي، بس دا ژوند دی. که تاسو وګورئ ګیر چاپېره ډېر ښایسته غرونه دي، دلته اوبه هم بهیږي او دلته موسیقي هم روانه ده، ورسره نږدې چې دی تراړ هم لګیا دی ورتېږي، وږي ورتېږي. نو بس دا خو یو روایتي دغه دی، خوند دی چې خلک تیلي وو، میلمانه ډېر زیات خوشحاله دي، بس موږ هم خوشحاله یو. ځایي اوسیدونکي وایي چې د تراړ پخو ورید کړو وږو سره د غوزانو خوراک مزه لا پد وکړي او چې بیا یاران دوستان راجمع شي نو د موسیقۍ ټنګ ټکور پکې جدا مزه وي. نوي کوم شیزونه چې دي هغه خو یو ګران دي، څوک یې افورډ کولی نه شي، بیا د خلکو سره مطلب دی نه هغه وخت دي. دا به هر ځای کې کېدو، خلک به پسې پټو ته به لاړل او یو اسان دغه ملګري به راغونډ شو، تراړ به یې واچو. د جوارو تراړو دستورې اوس په زیاتره سیمو کې په ختمېدو دي، خو بیا هم بعض خلک یې د خپلو دوستانو او میلمنو لپاره په خصوصي توګه جوړوي. په تراړ کې وراته شوي وږي د عام وږو نه ځکه خواږی چې په دې کې د کلیوالو هغه مینه هم شامل وي. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، بریکوټ، سوات.